زما عزتمند د دنیا هر عزت موجود دی، د دنیا هر دولت پکې موجود دی، د دنیا هر نعمت پکې موجود دی، د الله هر رحمت دروازه کلاویدل پکې موجود دی، د غضب هر دروازه بندیدل پکې موجود دی. یعنی زما عزتمندو په دې آیات کریمه سره که زه دا ووایم چې ته بادشاه جوړېدل غواړې که نه نو بادشاه یې ته بس ته نور څه غواړې یاره. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به ښه یئ، ښه به خوشحاله یئ او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه دې تاسو ښاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو که تاسو چرې وایي که نه چې زمونږ دا بټوه دا د چرې خالي نه شي او دومره پیسې دې کې دومره پیسې دي چې زمونږ د ضرورت نه پکې ډېرې پرتې، یعنی زمونږ ضرورت 1 لاک دی او ما سره د 10 لکه پرتې، نو یو عمل درته وایم یقین سره یې موکه خو تجربه پې موکه چې کله نه دا عمل ما چالو کړی دی الله په فضل و کرم سره هغه ورځ او دا ورځ نه الله زه چاته محتاجه کړی یم او نه هم زما سره د پیسو ضرورت کم لکه پیسې ما سره کمې شوي دي ما چاته ضرورت راغلی دی. زما عزتمندو دا لاس نیسل چې کم دی که نه دا ډېر ګران کار دی. که دې رشتهدار ته نیسي، که دې دوست ته نیسي، که دې هر چا ته نیسي چې ما له دومره قرض پیسې راکړه، پیسې به قرض درکوي خو هغه تونس بانس په درمه دې هم کوي. زما عزتمندو پیسې به قرض هم درکوي نو د هغه به چې کوم دی چپلاسي هم کوي. نو ولې نه د الله چپلاسي ولې نه کوي؟ زما عزتمندو د الله ته چې کوم دی نو ولې سوال نه کوي؟ د الله نه ولې نه غواړي؟ په 28مه سپاره کې اخري پاو کې یو آیات دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. دا آیات چې زاورم زما ته خو سکون ملاویږي، سرور ملاویږي، اطمینان ملاویږي او خوشحالي کوم هم. دې آیات کې زما عزتمندو د دنیا هر عزت موجود دی، د دنیا هر دولت پکې موجود دی، د دنیا هر نعمت پکې موجود دی، د الله هر رحمت دروازه کلاویدل پکې موجود دی، د غضب هر دروازه بندیدل پکې موجود دی. یعنی زما عزتمندو په دې آیات کریمه سره که زه دا ووایم چې ته بادشاه جوړېدل غواړې که نه نو بادشاه یې ته بس ته نور څه غواړې یاره؟ نور دې څه پکار دي؟ ومن یتق الله کې یو شرط دی، دغه شرط سره به تا ته هر یو شی ملاویږي او که دا یو شرط پکې نه که نه دا د الله طرف نه دی زما طرف نه دی نو بیا به تا ته هېڅ هم نه ملاویږي. ګورې ومن یتق الله زما عزتمندو ته به تقوا اختیارې، ته به د الله نه یریږې. تقوا څه ته وایي؟ د الله یرې ته وایي. چې کله تا زړه کې د الله یر راله نو هر یوه خزانه ستا په لاس کې. خدا وظیفه به کې ګورې سهار او ماښام 7 پیرې 11 پیرې 21 پیرې چې څومره ستاړه غواړي وایه، سهار موس پسې ماښام موس پسې. بیا زما عزتمندو د دنیا هر عزت، هر دولت اور هر یو کامیابی به ستا په خپو کې پرته وي انشاءالله تعالی. تقوا دا د زما عزتمندو چې کم یو ګناه کوې که نه د هغې نه مخکې سوچ وکړې چې الله په دې خفه کېږي زه بیا دا کار نه کوم. تقوا مطلب دا دی، مثال یې در کوم چې ته یو پټي کې روان یې، ته خپلې کپړې ځان سره راجوختې کړې چې ازغي یو طرف ته ازغي بل طرف ته ازغي ځان راغونډ کړې د ازغو نه چې کوم دی نو ځان ډېر په طریقه وباسې نو دقه شان د ګناهونو نه به ځان ډېر په طریقه وباسې. زما عزتمندو چې ګناهونو نه ځان په طریقه وباسو نو الله وایي ته زما عزت ستایم. نو زما عزتمندو تقوا ډېرې غټې غټې کیسې ډېرې فلسفې دي انشاءالله هغه به ورته بیا که خیري وامه. خو دا یو عمل و ډېر عظیم عمل، ډېر طاقتور عمل دی چې کله نه ما دا عمل چالو کړی دی الحمدلله ثم الحمدلله په دې سترګو د دې اثرات ما صحیح کړي دي. او ته خو سهار ماښام وایې که نه خدای شته چې کله هسې زما ضرورت راشي که نه زه څه وایم ومن یتق الله
دا آیات کریمه وام ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. اسی مال خوان نه کوي، اسی چې زوام نه مال خوان را کوي زما عزت مندو. نو دا آیات کریمه خپل تاسو د زندګۍ معمول جوړ کړئ، بیا ګورئ چې ستاسو زندګۍ کې څنګه انقلاب راځي، الله جل شانو څنګه کامیابی کامرانی تاسو درکوي. دا ټول خاندان به اریاني چې هلکه څنګه کامیابی الله ورکړه، الله په خپل کلام سره او په تقوا سره کامیابی ورکړه. د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.